الرحيم. دا پرون یو محترم ملګری سوالونه را لېږلي دي، اگر چې سوالونه خو دلته مشکله ده، خو به هر حال د دې جواب به ولور. اول دا لیکلي دي چې یو ځل نکاح وشي نو دویم ځل نکاح کول څنګه دي؟ دویم ځل نکاح کول ضروري نه دي، بس چې یو ځل نکاح وشوه نو دا کافي ده. او دا چې مونږ عام طور رواج دی چې یو ځل په پیدن کې نکاح او بل ځل په واده کې نکاح، او بیا خلک وایي چې کېدی شي دې سړي پسې ویلي را ویلي، نو دا خو هره ورځ کېدی شي، نو هره ورځ به بیا نکاح تازه کېږي. دویم سوال دا دی چې دا نکاح خوان چې د سړي نه 3 ځله اقرار لري دا نشته، تا قبوله کړې ده ویا بیا وایي تا قبوله کړې ویا، نو به دا یو ځل قبلول دي ښه، نو دویم او دریم ځل ته پکې ضرورت نشته. اصحاب کهف مبارک سوال کړی دی چې دا په کوم ملک کې دي او په کومه علاقه کې دي. نو دې مبارک خو ډېر زیات روایات دي، خو 2 روایتونه یا 2 ځایونه داسې دي چې پایې کې د موجوده زمانه او د تیر زمانه د خلکو د ډېرو خلکو رائے داسې ده. یو طرف ته ډېر خلک دې طرف ته دي چې دا په اردن کې دي، موجوده زمانه کې چې دا کوم اردن دی، نو د اردن کې دا د اصحاب کهف دا واقعا ملته تیر شوی دا او دا غار ملته دی، او یقینا چې هلته دا غارم شته، او دا ټولې خبرې چې قرآن د هغې په باره کې ویلي دا نشانات هلته موجود دي. دویم چې دی هغه ازمیر ورته وایي، ازمیر په ترکي کې یو علاقه ده، ازمیر یو پوره لوی علاقه ده، نو په هغې کې سمرنا یو علاقه ده، سمرنا د هغه ازمیر حصه ده، په هغې کې یو غار دی او دا غي متعلق زما خپل رائے خدا را جدا د ترکی چې دا کوم د ازمیر علاقه ده او په دې کې چې کوم دا غار دی نو د اصحاب کهف دا غار قرآن دغه بیان کړی. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې دا الله تعالی منتظر نه دی خودلې، نو لہذا په دې باس کې اډو پرې وځي ما په بهر حال دا د زینب په کې ډېر زیات خلکو بیان کړی. مہر مبارک دا سوال لے چې آیا د ټولو ازواج مطهرات د پاره مہر وو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې دا ضروری نه و، خدای باوجود هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر د مہر نه نکاح نه کړی. پنځم سوال دا دی چې دا په قبر کې چې دا یو طرف ته سورۃ بقره او بل طرف ته سورۃ بقره آخر ویلې کېږي، دا څنګه ده او دې باندې خلک اختلاف کوي. نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په دې چرته حکم نه دی کړی او نه دا داسې لازم چا ګڼلی ده. البته د حضرت عبدالله ابن عمر یو روایت پکې دی، نو که څوک کله کله وکړي او کله کله یې پرېږدي نو دا طریقه به ښایي. مستقلا د هغې نه عادت جوړول هم ټیک نه دي او مستقلا دې ته بد ویل هم ټیک نه دي، ځکه د عبدالله ابن عمر یو قول دی. د بعضې حضراتو په نسبت باندې هغه روایت چې دی نو هغه ټیک نه دی، خو دا په چې خلک بډې راکاږي نو هر څه ته بیا ټیک نه وایي، چېرته د یو ګوټ نه څه شی راوباسي، نو دې باندې څه مسله مشکل نشته، البته عادت جوړول نه دي پکار. بل سوال دا کړی چې د عقیقې او د ولیمې څه معنا ده؟ د عقیقې معنا ده کټ کول، او عقیقې ته ځکه عقیقه وایي چې په دغه ورځ به د ماشوم نه یخته کټ کې، او ولیمه د ولم نه دی، ولم یو ځای کېدو ته ویلی کېږي، د دې باندې نه ولیمه به هلې کېږي چې رخصتي وشي، د رخصتۍ نه مخکې چې کومه ډوډۍ نو هغې ته ولیمه نه ویلی کېږي. دا لنډ جواب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. او چې کله وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته چې ای زما قومه یاد کې نعمت د الله تعالی په تاسو باندې چې کله پیدا کړو مقرر کړو په تاسو کې پیغمبران او وی ګرځولې تاسو بادشاہان، وآتاکم او درکړو تاسو لا ما لم یؤت احدا من العالمین چې نی ورکړي او تن ته د مخلوقاتنا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، اے زما قوم دن شی غزمکې پاکې ته هغه چې الله تعالی تاسو دپاره لیکلې ده. ولا ترتدوا على ادبارکم، مو واپس کېږئ په خپلو شاګانو یا په پوندو، یو ټرن ماخله
فتنقلبوا خاسرین نو تاسو به وګرځئ تاوانیان. دې دوه آیاتونو کې ډېرې عجیب خبرې دي. وتوکید اوله خبره دا ده چې موسی علیه السلام قوم ته دا خبره کړې و، نو دا ورته کړه کړې و، نو دا ورته هغه وخت کړې و چې کله موسی علیه السلام د فرعون او داغه د لخر نه نجات بیا موند او میدان تیه تلاړ، او الته بیا الله تعالی دې ته حکم وکړو چې تاسو لاړ شئ او د خپل علاقه چې کومه ده دا فلسطین چې دا ستاسو پلارنۍ علاقه ده، نو دا د دشمنانو نه آزاده کړئ. دا خو تاسو ته علم دی کنه چې بنی اسرائیل چې په مصر کې وو نو راغلي خو د یوسف علیه السلام په زمانه کې وو. یوسف علیه السلام په زمانه کې حضرت یعقوب علیه السلام چې دا والد صاحب محترم دی او پیغمبر دی، نو اغم دا کنعان راغی دلته، او د یعقوب علیه السلام پلار اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام پلار ابراهیم علیه السلام، نو هغه اوسېده په کنعان کې، او دا کنعان د فلسطین حصہ ده. نو دا فلسطین او بیت المقدس دا دغه یو علاقه ده چې په دې کې دا کنعان هم واقع دی. نن سبا موجوده زمانه کې په اسرائیل کې دا کوم علاقې دي الخلیل او د یوسف علیه السلام د قبر ځای، او دا ټول هلته موجود دي. هغه د ابراهیم علیه السلام جوړ کړی شوی جومات مسجد الخلیل چې ورته وایي دا هلته دی، دا ټول علاقې ده. نو دوی چې د مصر نه راووتل نو بیا ورته الله تعالی وی چې اوس دغه خپل د پلار نیکه دغه علاقه والی ده. نو دا د هغه زمانې خبره، او په هغې کې لږ تفصیل وروستو راځي. دویمه خبره دا ده چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وی چې اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. دا الله تعالی نعمت په ځان باندې یاد کړئ چې تاسو کې پیغمبران پیدا کړو او تاسو بادشاهان کړئ، او تاسو له هغه څه درکړو چې هیچا له نه ورکړو. د دې معنا دا ده چې د بنی اسرائیل په تاریخ کې چې د ټولو نه کم سنهري دور چې ورته ویل کېږي، ګولډن ایج چې ورته ته وایي، چې بهترین زمانہ، نو بهترین زمانہ د قرآن د وینا مطابق د موسی علیه السلام نه مخکې تېره شوې ده. د موسی علیه السلام نه مخکې تېره شوې ده، او دا ډېر اهم بحث دی او ډېره اهمه نقطه ده. دې باندې ډېر خلک نه پوهېږي، نو هغه بیا بل څه وایي. اوس دا چې د موسی علیه السلام نه مخکې چې کومه زمانه تېره شوې ده، دا ډېر زیات ګولډن ایج دی او دا ډېر سنهري دور دی. داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام دا دورم ډېر لوی دور دی، او دا د موسی علیه السلام د دې دور نه تقریبا 400 سال بعد راغلی دی. 400 سال بعد. او د داود علیه السلام او د موسی علیه السلام په زمانه کې بیا تقریبا ډېره کافي زمانه ده. د داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام په زمانه کې په منځ کې، داود علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې بیا ډېره لویه زمانه ده. خو د موسی علیه السلام نه بعد د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام زمانه راغلی ده، تقریبا 400 سال لګبګ. څنګه چې وروسته تا مخکې سورة بقره کې ویل دي الم تر الى الملأ من بني اسرائیل من بعد موسی. بني اسرائیل د موسی علیه السلام نه بعد اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، ملم بادشاہ مقرر کا یا جرنیل مقرر کا. او دا غي په اخر کې راځي وقتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمه. نو داوود علیه السلام او دا غي بعد سليمان علیه السلام دا د موسی علیه السلام نه تقریبا 400 سال لګبګ بعد راغلی. نو هغه د مانم ډېر زیات لوی زمانہ و. د داوود علیه السلام او د سليمان علیه السلام دورم ډېر بهترین دور، خدا غینم ډېر زیات بهترین دور د قرآن د وینا مطابق کوم یو دی چې د موسی علیه السلام نه مخکې تېر شوی. اوس په دې خبره لږ ځان پوهیو چې مخکې چې د موسی علیه السلام کوم دور تېر شوی دی، نو کوم دور دی؟ دې باندې پروس کالم لږ بحث شوی، اوس بحث به وروسته راځي
او صبح دلته کو دا ډیره اهمه مسله. نو هغه دور د موسی علیه السلام نه مخکې چې تیر شوی دی په بني اسرائیل باندې، نو دا چا دور و چې هغه ته قرآن د بني اسرائیل د تاریخ د ټولو نه بهترین دور وایي. نو چې موږ ته په نظر راځي نو د موسی علیه السلام نه والا د ابراهیم علیه السلام پورې دا ټوله زمانه کنګال کا. ابراهیم علیه السلام هلته دی په فلسطین کې دی. د ابراهیم علیه السلام زوی اسحاق علیه السلام په فلسطین کې دی. د اسحاق علیه السلام زوی حضرت یعقوب علیه السلام په فلسطین کې دی. د یعقوب علیه السلام زوی حضرت یوسف علیه السلام دا واقعات مطابق چې کوم په صورت یوسف کې راغلي دي، رونو کوی ته واچو، قافلې واغسته اوچته ک، قافله مصر ته روانه وه، مصر کې خرڅ ک، هلته یوې ښځې واغسته یا سړی واغسته خو کور کې پاتې کړو. بیا د هغې نه بعد جیل ته لاړه، بیا د جیل نه راووته، د بادشاه مخې له ورغی، بادشاه ورته اختیارات ورکړل، رونه رالل او آخر کار هغه رونه ټول او پلار او مور هغه ټول د کنعان نه راله او مصر ته منتقل شو. مصر کې مستقل سکونت اختیار او د هغې نه واله ته د موسی علیه السلام د زمانې پورې تاریخ بیا موږ ته خاموش دی. بیا موږ ته قرآن او سنت دا نه دي ویلي چې د یوسف علیه السلام نه بعد او د موسی علیه السلام نه مخکې تقریبا په دې 100 کاله کې چې خلک شو یا 1500 یادوي یا 400 یادوي، غالب ګمان دا دی چې د 300 او 400 کالو په دې منځ کې دومره زمانه تېره شوه. په دې 300 کاله کې یا زیات نه زیات د 1500 کاله کې په دې 400 یا 1500 کلونو کې دنه په دې بني اسرائیلو کې څه رالل چې د هغې دور ته موږ سنهري دور ووایو او ډېر لوی دور ورته ووایو. نو هغه موږ نه خاموش دی، هغه موږ ته پته نشته. موږ ته چې کومه پته ده نو هغه په دې زمانه کې د مصر یا د موسی علیه السلام دور راته معلوم دی چې دا اخرنی دور دی د بني اسرائیلو په مصر کې، یا راته هغه اولنی دور معلوم دی چې هغه د یوسف علیه السلام په زمانه کې اولنی دور دی د بني اسرائیلو. نو چې موسی علیه السلام د خپل قوم ته تیر دور یادوي چې تیر دور په دې مصر کې، ظاهره خبر تیر دور خو په مصر کې وکړه یا په کنعان کې او یا په مصر کې. نو د کنعان دور خو ډېر ورکوټی دور، ډېر لږ دور. نو بیا پته ولګېده چې دلته د دې نه د یوسف علیه السلام دا زمانه مراد ده، د یوسف علیه السلام زمانه. او د یوسف علیه السلام زمانه دا به اله د بني اسرائیل سنهري دوري چې یوسف علیه السلام په مصر کې حکمرانی. او زمونږ د بر صغیر د بعضې علماو مطابق یوسف علیه السلام په مصر کې د یو بادشاه نوکر و، او چې ډېر زیات شي نو زیات نه زیات ورته یو وزیر وایي ورته. نو صرف د یو قوم دپاره په یو ملک کې د وزارت منصب ته رسېدل دومره لویه خبره نه ده چې قرآن هغې ته د ټول قوم سنهري دور وایي. ځکه لویه خبره نه ته وایي چې دا هم لویه خبره خو ده چې مسافر سړی و راغی او هغه څه شو وزیر شو. ما د دې نه خو بیا ډېره غټه خبره ده. داود علیه السلام حکومت دی چې په یې کې چا اختلاف نه دی کړی چې داود علیه السلام حکمران وکنو. د سلیمان علیه السلام په حکمرانۍ کې هیڅ چا اختلاف نه دی کړی د سلیمان علیه السلام حکمران وکنو. خو که د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د دې دور په مقابله کې قرآن د یوسف علیه السلام دور ډیر زیات د خپل نعمت په تور پیش کوي. خو د دې معنا دا ده چې یقینا چې هلته څه ډېر لوی کمال و، یقینا هلته څه ډېره لویه خبره وه. نو پته ولګېده چې یوسف علیه السلام په حکمرانۍ کې هم د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام نه کم نه و چې هغه بادشاهیانو او حکمرانانو. یوسف علیه السلام د چا نوکر نه و، هغه حکمرانو. د ټولو نه لویه خبره بیا دا ده چې د یوسف علیه السلام د حکمرانۍ هغه تصور او هغه روب او هغه دبدبه د ډېرې زمانې پورې باقي پاتې وه. او دې کې څه خبره داسې وه چې حقیقت دا دی چې د یوسف علیه السلام دور د مصر په تیرو تمامو دورونو کې د ټولو نه ډېر زیات ښایسته دور. یوازې په دې وجه باندې ډېر ښایسته نه و چې یوسف علیه السلام په خپله موجود و. یوازې دا یوه نقطه نه وه، بلکې د یوسف علیه السلام چې کوم اصلاحات کړي وو، چې کوم عدل یې هلته قایم کړی و، چې کوم انصاف یې هلته قایم کړی و، چې قوم یې څومره خوشحاله کړی و، چې د قوم څومره د ترقۍ او د هغې د خوشحالۍ لپاره چې کوم اقدامات کړي وو، نو هغه اقداماتو په نتیجه کې د یوسف علیه السلام یو داسې نوم پاتې شو چې د سلونو کلونو پورې
دا غیر اهمیت او دا غیر روب او دبدبه او دا غیر شان او شوکت دا چا راخته کولای نشو. او د دې دلیل څه دی؟ د دې دلیل سورته مؤمن دی، سورته المؤمن. سورته مؤمن به ان شاء الله وایو ژوند او خیر او غیت الله تعالی او رسول. نو التبا وایو چې کله د فرعون په دربار کې رجل مؤمن پاسي، نو فرعون ناشم وارو پار خطا کیږي چې زما په دربار کې یو داسې سړی را پاسه چې زما خدا خیال دا مارور دی تر زویو او دا خو به تمام مټو تمام لا مضبوطی منځ کې هغه پټ پټ خو د یوسف د موسی علیه السلام مرګره دی. نو هغه د فرعون وارو پار خطا، نو هغه په خپل تقریر کې د فرعون نه د وارو پار د خطا کولو د پاره لګ نور هم داسې رور ولا داسې په طریقې یو ټکی وته وي او دا وارو پار پدې اشه پدې را پاسې یو دیم ته وارو پار خطا کړل لري پرې یو خبره تم وار خطا کوي خو یو خبره ورته یو ځل بلم کوي چې یوازې دا نه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. د دې آیت ترجمه بعد خلک عجیبه غوندې کینو هغه خوندې باندې نه په خپل پوه شو نه به بل څوک پوي کی. موسی علیه السلام رجل مؤمن چې د فرعون په دربار کې پاسه د یوسف علیه السلام حواله ولې ورکړه؟ ځکه ورکړه چې په دغه زمانه پوری د یوسف علیه السلام د شان او د شوکت هغه چرچه زبان زد عام او خاص و، هر لوی وړو کې ته پته و چې یاره نه په مصر کې خو دور د یوسف علیه السلام دور مړه، نورم بلا څوک ځان ته حکمرانان وای، نور دورونه هم لا ځان ته دورونه وای، اصل دور خو د یوسف علیه السلام هغه دور. او دویم فرعون، ځکه فرعون دا نه و چې یوسف علیه السلام څوک یاد ته څوک یاد. دویم دا چې یوسف علیه السلام نوکر او مزدور نه و، کني نو فرعون به دومره ونکلوی او ګوټه پیدا کړی وي سورې نوم به جواب ورکړی وي رجل مؤمن لا چې رجل مؤمن ته بل کم شغله یاده هغه موږ نوکر چې هغه موږ مزدور چې نو د نن زمانه مولوی شه هو ته مزدور وي او فرعون دا جرأت نشي کولای چې یوسف علیه السلام خپل مزدور وي. هغه دا هغه ګونو د سره خبره او رجل مؤمن وتدا وي چې ته خو پرې دا ته چې په کوم تخت باندې نن ناشتي نه یو ځل پرې تخت باندې د سړی هم ناسو چې نن د خلکو په ژوند حکومت کوي، تا ته وګوره د خلکو په سرونو صرف حکومت کوي، په ژوند نشي کولای. نن هم ستا په حکومت کې دنه د خلکو په تصور کې پرې تخت باندې یوسف علیه السلام ناشته د خلکو په ژوند دغه بعد شهید او فرعون دا نشي ویلې چې یا په یوسف علیه السلام کې څه خبره یا په یوسف علیه السلام کې څه نقصان یا دغه په دور کې څه کمزوري و یا هغه څه قابل اعتراض و یا هغه زموږ نوکر یا هغه حکمران نو یا د حکومت نیمګړی یا د اختیارات نیمګړی دا ټیټه زرټه هم نشي ویلې فرعون کښ نشي کولای. او دې په یو خبره بلم کوي وای ننم خلق وای او تم استاد قوم خلقم په دې په ارمان کوي. مطلب دا دی چې استاد روب او د دبدبا او د حکومت د ارزش دا ځکه د خلکو زړونه د یوسف علیه السلام سره دي، ځکه په رستوي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. یوسف علیه السلام یوازې حکمران نو پیغمبر او مبینات هم راوړي او دومره لوی پیغمبر او دومره لوی مصلح او دومره لوی د قوم صحیح خدمتګار چې حتی اذا هلك چې کله هغه وفات شو نو تاسو له رستو قدر راغی چې قلتم نو وسه پورې تاسو دا وای او دا ارمان کوي چې لا يبعث الله من بعده رسولا. داسې پیغمبر او داسې سړی به خدای بیا راولي کې بیا راولي داسې مصلح به چرته بیا نو دا وسم د خلکو په زړونو کې دا حکومت دی، وسم هغه خلک په تور ارمان یادوي. دا بنیادی وجه ده چې دا فرعون ومنله او فرعون تسلیم کړ چې او وسم ما ته پته ده زما په ذهن کې دا تصورات ګرځي او د دې زمانه د ټولو خلکو په ذهن کې دا تصور ګرځي چې د یوسف علیه السلام باندې حکومت به بیا خدای خبر چې راشي کې برابر شي. نو دا هغه بنیادی دور دی. اوس خلک دا وایي چې یوسف علیه السلام مرګ اوس پورې په چې راځي دا حکمران وو کنه او دا وزیر خزانه الته خزائن الارض لیدلې دی وای دا وزیر خزانه ما یو مولوی سره تبي چې د خزائن نه معلومه وي او نو ما خزان خو په موجوده زمانه کې ټانکې ته وي په اردو په عربي ژبه کې خزانه د وبو ټانکې ته وي
خزان الماء نو بیا ته چې مو یوسف علیه السلام د اوبو ټانکۍ چلول سره په هغه ته به وګړه پرې خو دې به دا کار وته دا شي وایي بیا د خزانه نه مراد خزانه د اسمه کې وته ولې او دا وته وایي چې لکه یو ټانکۍ دی موار دا علم دی بیا چې مې وته دلایل وي نو بیا ما ته وایي غټ مولوی شه په افغانستان راغله ډېر مشر عالم او خط واقعي پوهه عالم او چې معمولی سره نه و نو بیا ما ته وایي چې نه په ابتدا کې خو صرف وزیر خزانه و وروسته بیا بادشاه شو مې دا بادشاه په کوم ځای کې شو د دې لپاره ته دلیل پر قرآن کې وایا بیا را د دوه ځله لسه دلیل چې یو ځل د بادشاه نه وزارت اغسته او بل ځل د حکومت واغسته دا را د جدا ثابت کا نو بیا دا خو نشم ثابتوله مې چې نشه ثابتوله او بیا به ما دا منې زمانه دا خدای خبره ده خو دې په یو زمون علماء او مفسرین او بعض خبرې کړې دي او مفسرین خو به هر حال اخو پاک خلقو ځینې خلک مونږ ته وایي تاسو هسې خلکو له صادرې ګورئ او هسې خلکو له د تقدس شالونه هم پرې اچولي دي که د هغې نه غلطي به شوي تاسو د هغې دپاره خامخا یو وجه نو ما یې ته اصلاح پېژنې نه کړه علماو چې کوم تفسیرونه لیکلي دي او دا لوی لوی کارونه یې کړي دي نو ډېر پاک خلک و زمونږ په شانتې خو نه و که نه او ډېر پاک خلک هغې انتهایي امانتدار خلکو هغه سره دا احساسو چې د قرآن په وجه د سنت په وجه د حدیث په وجه د دین په وجه خلک زما احترام کوي نو هغه بیا دا په خپله باندې دا د هغه تربیت یو ډېره لویه ذریعه وه چې هغه کې دننه ډېر لوی امانت په هغه کې دننه ډېر لوی دیانت په هغه کې دننه ډېر لوی یو صداقت او بې نفسي په هغې کې را پیدا شوه د خپل نفس د خواهشاتو نه او د دې څیزونو نه بالاتر شو بیا نو هغې نه چې کومه خبره هم راغلې ده چې هغې ته هغه د علم خبره ښکارېده نو هغې په کتاب کې لیکلې چې هغه د علم یو خبره ده چې دا ضایع نه شي کېدای شي زه په مطلب نه پوهېږم او زه د هغه ښه مطلب نشم بیانولی خو زما نه وروسته به نور څوک راشي هغه به د هغه یو ښه مطلب بیان کړي نو علماو په دې وجه باندې بعضې خبرې په دې کتابونو کې لیکلي دي نو علماو دا هم لیکلي دي چې ملک چاته نو یو ترجمه د ملک خو دا ده چې تا پېژنې چې باچا ته وایي خو یو ترجمه د ملک دا هم ده چې ملک دې ته وایي چې ښځې ملک دې ته وایي چې کوري او ملک دې ته وایي چې یو نوکري وایي چې دا یې نه بد دا ملوکن نو د دې مطلب دا دی چې جعل فیکم انبیاء پیغمبران در پکې راغلي دي او وجعلکم ملوکا معنا دا نه ده چې تاسو په دنیا حکومت کوو خو جعلکم ملوکا معنا دا ده چې په خپله کوټې مالکان وي مردان کې ورته کوټه سری وي دا کوټه سری کوټه سری څه مطلب دی چې سره خپله کوټه یې او نور څه نه وي نو هغه ته وایي کوټه سری وي دا کوټه سری خلک نو کوټه سری ته ملک وایي نو دا د بني اسرائیلو نه کوټه سری جوړ کړو یعنی قرآن کومه خبره کړې وه نو خو هغه خو یو خبره وکړه چې هلکه د ملک دا معنا هم کېدی شي د ملک یو معنا دا هم کېدی شي څه معنا یې کېدی شي چې یاره سړی د خپل کور کې د خپل اختیار مالک اوس آیا دا دونه لوی انعام دی چې موسی علیه السلام یې ټولې دنیا په مخ کې ذکر کړي او قرآن یې په دې کتاب کې داسې ذکر کړي او الله تعالی یې په دې کتاب کې داسې ذکر کړي چې د قیامته پورې دا ویلی کېږي چې لکه بني اسرائیل د خپلې کوټې مالکان دا دونه غټه خبره خو نه ده د دې په ځای دا ډېره زیاته غټه خبره ده چې وجعلکم ملوکا تاسو ته به وایي چې هلکه ټول خو حکمرانان نه وو یوسف علیه السلام خو یو نو جعلکم نو ما چې د یو سړي حکومت نو د هغه چې کوم مقام قبیله او د هغه چې کوم خواوشا خلک یو کارکنان یو دی نو د هغه د ټول حکومت که نو په دنیا کې د چا هلکه د پلانکۍ پارټۍ حکومت دی او نن د پلانکۍ پارټۍ حکومت دی دا نن چې د کومې پارټۍ حکومت دی د دې خو رښتیا سم حکومت دی پوهېږه په خبره باندې غریبانان ځان له پیتې له لوښی نه مومي دا مرکزي والا یادوم که نه خو هر سړی وایي لکه زمونږ حکومت دی نو مطلب یې دا نه چې د هغه کوم متعلقین دي نو هغې ته ته ویلی شي چې د دې حکومت دی لکه نن سبا خلک د اسلام په تاریخ خبره کوي نو د عربو حکومت یادوي د مسلمانانو حکومت یادوي نو ټولو مسلمانانو حکومت خو نه وي نو ټولو عربو حکومت خو نه وي نو دا بنیادي خبره ذهن کې کېږي وجعلکم ملوکا دویمه خبره دا ده چې یا قوم یې ویلي دي دې ته د قرآن د اعجاز ده ګوره د دویمې نقطه د قرآن هغه اعجازي شان درته وایم اکثر چې موسی علیه السلام خپل قوم ته خبره کوي نو یا بني اسرائیل وایي یا بني اسرائیل او کله یا قوم وایي یا قوم دلته خاص کر د یا قوم په باره کې دا خبره ذهن کول اغوستل غواړي چې یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم ای زما قوم ځکه چې
بني اسرائیل کې چې الله تعالی وی اس جعل فیکم انبیاء چې پتا سو کې پیغمبران مقرر کړو نو معلوم پیغمبران چې موږ ته دغه وخت پورې سوق دي نو هغه یو موسی علیه السلام دی یو هارون علیه السلام دی یو دنه مخکې یوسف علیه السلام دی او بیا یعقوب علیه السلام دی یعقوب علیه السلام اولاد بني اسرائیل دي نو یعقوب علیه السلام په کې نه حسابيږي او دا اولاد په کې حسابيږي نو دا درې پیغمبران نو دې ته د بني اسرائیل په نوم خطاب ونکړو دې ته د یا قوم په نوم خطاب وکړو ځکه چې اس جعل فیکم انبیاء کې یوازې دا درې پیغمبران نو شامل بلکې څوک پکې شامل یعقوب علیه السلام هم پکې شامل اسحاق علیه السلام هم پکې شامل او ابراهیم علیه السلام هم پکې شامل نو دا پکې اله شاملېږي چې خطاب په صيغه د یا قوم وشي چې خطاب په صيغه د بني اسرائیل وشي نو بیا قرآن وایي کنه چې ما کان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو يهودي نو اسرائيلي خو نو نه يهودي او نه اسرائيلي بلکې هغه اسرائيل عليه الصلاه والسلام د حضرت يعقوب عليه الصلاه والسلام سو نيکيو يعقوب عليه الصلاه والسلام پلار سوک اسحاق عليه السلام او د اسحاق عليه السلام پلار سوک ابراهيم عليه السلام نو دا په یا قوم کې دا نقطه وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين اغه مراد دي اوس بل سید له درکړي دي وآتاكم او درکړه تاسو له هغه څه نه دي ورکړي یو تند مخلوقات نه هغه څه شي دي هغه دا دی چې یو کثرت انبیاء دي او بل تسلسل انبیاء دي په بنی اسرائیل کې چې څومره پیغمبران ډیر راغلي دي او څومره مسلسل راغلي دي یعنی بیک وقت بدوا درې بلکې بعض روایتو کې 40 پورې انبیاء بیک وقت به موجود نو دا په بل قوم کې الله تعالی دا نعمت په بل قوم باندې نه دی کړی او دا د دې تعلق در روانه زمانه سره دی ما لم يؤت احد من العالمين ځکه دا غین رست شو ته به چې دا خو تا مخکې ماته وی چې دا د مخکینه د ور سره تعلق ساتي مې نه کنه ته بیا د جملې ته وکې دا وته هغه جمله چې اس جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا دا نه جمله ده جعل سره ذکر ده جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا دا ځان له شی ځان له انداز دی د جملې او وآتاكم ما لم يؤت احد من العالمين ځان له انداز دی نو ځکه ته تماوی دا دواړه خبرې جدا بل خبره ورته دا کوي يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إذا ما قوم ادخلوا الأرض المقدسة ننوزي غباك اسمك التي كتب الله لكم أغشى الله تعالى تاسو دپاره لیکلی ده دلته اولنې سوال خدا راضي او دایي بعضی د يهوديانو د عیسایانو د ایجنټان یو سوال کوي چې لکه بهر دنیا کې ګرځي نو دا څه بل سوالونو سره مخامخ کې هغه دا وایي چې په قران کې راته دا آیات خو یا چې د حرم ته ارض مقدسه ویلي حرم ته خو ارض مقدسه نه کعبه ته نه ویلي مدینه ته نه ویلي او تاسو وایي دا زمو مقدس مقامات دي ارض مقدسه که قران ویلي دا خدای بیت المقدس ته ویلي دا د تعلق د بنی اسرائیل سره دي تاسو سره نه ده نو وی تاسو قران په دې باندې گواه ده چې زمون د تاریخ سره چې کوم ازمکه تعلق لري نو هغه تاسو د کتاب مطابق هغه د ټولو نه ډیره زیاته مقدس ازمکه ده مقدس ازمکه او دا تاسو تاریخ چې ور سره تعلق ساتي تاسو په قران کې د هغه د پاره د مقدس لفظ نشته تاسو په خبره پوهیږئ دا سوال دی نو تاسو ما دا پرونی سوال جواب هم نه راکړل د دې سوال په جواب څنګه خبره اصل کې دا ده چې د دې بنیادی جواب دا دی چې د دې ځمکې تعلق د دې تقدس تعلق د پیغمبرانو د وجنو او پیغمبرانو باندې موږ ټول باندې ایمان لرو کنه لرو نو چې الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر سره تعلق لرونکي کومه خبره منو زمون خبره ده کنه پکې دا جداواله خو پکې تراولې زه خو نه راولم یعنی دا خبره چې د ازمکه د مال لپاره مقدسه ده نو دا زما باندې دا چې مقدسه ده نو دا د يهودیت په بنیاد مقدسه ده
خدا خود دې په وجه مقدسه ده چې الله تعالی ورته مقدسه ویلي دی او هغه رب زما رب دی او د پیغمبرانو په ذریعه ورته مقدسه ویلي دي هغه پیغمبران زمونږ چې پیغمبران دي پاتې شو دا خبره چې دا د مقدس لفظ دا د چا لپاره د حرمینو لپاره استعمال شو. نو که زه دا ووایم چې د بیت المقدس لپاره خو حرم لفظ نه مستعمل شوی نو ته به څه وایې بیا؟ قرآن د بیت الله لپاره څه لفظ استعمال کړی دی؟ البیت الحرام. نو که دا لغت به ته د ما د تفصیل فیصله کوې که دا به فیصله الله تعالی کوي چې آیا د الله تعالی په نسبت باندې د مقدس لفظ دا تقدس ډیر زیات اوچت دی او که د حرام البیت الحرام او د البیت العتیق لفظ دا تقدس دا ډیر زیات اوچت دی. نو زه خو به وایم چې دواړه د الله تعالی په نسبت باندې اوچت دی او زما لپاره دواړه قابل احترام دي. البته زه دا وایم چې ابراهیم علیه السلام کعبه جوړه کړې ده، ابراهیم علیه السلام کعبه برابر کړې ده. نو ته چې ځان ته د ابراهیم علیه السلام په دین باندې وایې چې زما بابا ابراهیم علیه السلام دی، نو د ابراهیم علیه السلام جوړ کړي شوي کور ته ته د تقدس په نظر ولې نه ګورې؟ یا د ابراهیم علیه السلام د باباتوب نه انکار وکړه او یا د ابراهیم علیه السلام تعمیر شوي کعبې ته څه ووایه؟ مقدس او محترم ورته ووایه. نو یا لفظ د تقدس او د مقدس او یا لفظ د محترم. په دې بحث کې نه پریوځو چې پر تقدس لفظ کې ډیر زیات احترام دی که پر حرم لفظ کې ډیر زیات احترام دی. زه دا وایم چې په دواړو کې ډیر زیات احترام دی او د دواړو سره د انبیاء تعلق دی. خو زه دا وایم چې ابراهیم علیه السلام بیت المقدس چې دا ته بیت المقدس وې دا د بیت المقدس په وجه نه دی جوړ کړی او دا محرم لفظ د بیت المقدس لپاره ابراهیم علیه السلام نه دی وضع کړی. دا مقدس لفظ د بیت المقدس لپاره ابراهیم علیه السلام نه دی جوړ کړی او د حرم لپاره ابراهیم علیه السلام بیت محرم ویلی دی. سورۃ ابراهیم کې وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. عند بیتک المحرم. نو بیت وتویل دی هغه ته بیت نه دی ویلی. بیت محرم دا نوم ورله ابراهیم علیه السلام هم جوړ کړی دی او الله تعالی هم ورله ایښودی دی. نو لہذا دا بحثونه ته بې ځایه کوې. تاسو زما په خبره ورسېدې که ونه رسېدې؟ بله خبره هغې دلته دا کوي چې یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. وایي دا تاسو له الله تعالی لیکلې ده او یا مسلمانانو تاسو اوس دا فلسطین مونږ ته پرېږدی نه دا خو الله تعالی مونږ له لیکلی دی. نو ستاسو په کتاب کې دي چې دا الله تعالی تاسو له لیکلی دی. نو چې لیکلی دی نو ته به د ما سره جګړه ولیکې ته پکې دا ما ته وښایه چې دا ستاسو دپاره لیکلی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. لو الله تعالی تاسو دپاره لیکلی دی نو چې الله تعالی ولا لیکلی او ته تیالي نو ته زیاتې نه کې نو تاسو به څه وایې؟ چې دا به تاسو زیاتې کوئ که نه کوئ؟ نو خبره دا ذکر ته وایم چې دا په تفسیرونو کې دا خبره نشته. په قرآن باندې خپل دور مطابق ځان پوهې. دا ولې د هر دور سره مطابق تفسیرونه خلق لیکي؟ ځکه چې د هر دور ځان له تقاضي، د هر دور ځان له سوالات، د هر دور ځان له تحقیقات او د هر دور ځان له تقاضي. نو كتب الله لكم دا الله تعالی تاسو له لیکلی. نو ورته وایي ټیک ده بالکل الله تعالی تاسو له لیکلی. خو دا خبره موسی علیه السلام کله کړې وه؟ دا خبره موسی علیه السلام کله کړې وه؟ نو موسی علیه السلام کړې وه د داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام نه 400 کاله مخکې. نو كتب الله لكم الله تعالی در لیکلی ده. اوس وروسته ورپسې هم په دې ځای کې وایي چې الله تعالی ول لیکلی و نو بیا پسې څه چلو شو؟ فتنقلبوا خاسرین تاوانیان بشي. قالوا یا موسی ان فيها قوما جبارین. موسی علیه السلام مال ته ډېر زورور خلک دي. وانا لن ندخلها او موږ ته نه ورځو حتى يخرجوا منها سوچ ته یې په خپله تللی نه. نو فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. که دې تېووتو نو خیر دی مونږ به لاړ شو. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم. هغه دوه کسانو دي جاسوسان بیا ولېږل 10 کسه 12 کسه جاسوسان یې ولېږل چې لاړ شي د جنگ دپاره حالات برابر دي که نه دي برابر. هغې چې راغله هغه نور کسان ګډ وډ وو. هغه دوه پکې یوشع او کالب پکې وی چې نه مړه ټیک دی ورځو پې او ګټو یې او جنګ کول پکار دي.
هغه دوه کسانو وی يخافون چې د خدای نه یریده او ځکه چې الله تعالی په نعمت کړو چې ادخلوا عليهم الباب پر دروازه سره پردن نشه نو فاذا دخلتموه فانكم غالبون چې سره پر دروازه ورشي کنه بیا به مونږ ګټلی او على الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین په الله توکل وکړئ کې ایماندار نو قالوا یا موسی و موسی علیہ السلام ان لن ندخلها دا تموي چې نو قیامت لن د قیامت پورې کار کوي وره اخو بیا نه کوي لن ترانی کنه لن ترانی نو دا لن دون نه د قیامت نه فهم کار کوي او قیامت پورې کار کوي نو لن ندخلها معنا دا د قیامت پورې نه ما داموا فيها جسو بردي التي او كخامخا جنگ کې او شوق دي نو فذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون تلاش جنگو کا او رب دستا مدد کې او جتا سمل کوله بیا به متوه جرازه نو من به درسو دا څه تصور نن سبا مشتا نو بیا قال رب اني لا املك الا نفسي واخي موسی عليه السلام اذا ما رب زخ صرف د ځان زموارم او ضرور زموارم په بل چا هم زور نه چلیږي دا خبره نه من چې نه من نسبه نفرق بيننا وبين القوم الفاسقين زما او د دې په منځ کې فرق وکړي دا فاسقان دي خو اسنه چې په دې سزا راولي نو موږ هم نو خو دې نه مني نو زمونږ او د دې جدایي راولي نو قال الله تعالی فانها محرمه عليهم 40 سنه دا زمکه په سلويخ کال حرام ده نو ته خو كتب الله لكم معنا چې خدای دې لیکل ده نو سلويخ کال بیا بند کم خدای چې لیکل و هغه به سلويخ کال بند کړه پته ولګی دا چې دا لیکلم په خبره مشروطو او دا بندولم د سوجنه دی وجنه دا لیکل پدې کې چې دا د الله تعالی او ما لیکل دا نو به شرط الجهاد مې در لیکل دا او جهاد یو اسلامی ټرم دی اسلامی اصطلاح ده نو چې اسلام هم پکې نشته او د جهاد غو استلام ولا څه حق نه دی نو بیا دا د دې سم کې سره سکار شو نو ما په دې خبره ورسېږي په دې جواب چې دا خو د اسلام او اصطلاح به حیثیت دا د الله تعالی تر طرف نه بشرط الجهاد د دې سره و اجدي جهاد نه کنه بیا ولا ور کړه وای نه نو پته ولګی چې دا د جهاد په شرط باندې مشروطه و نو پته ولګی چې جهاد څنګه شرط دی جهاد اسلامي ټرن نه که غیر اسلامي ټرن اسلامي اصطلاح ده غیر اسلامي اصطلاح ده پته ولګی چې دی ولا زکه ور کړه و چې كتب الله لكم چې ته مسلمان ته مسلمان ان کنتم مؤمنین وتر دی ویلي وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين خو ایماندار وای کنه چې ایماندار نه بیا تا د پاره نه لیکل ته به چې نه مړ بل دلیل مراته وای مې ورغه یو دلیل ته بلم وای هغه دا چې داس مکه دې د پاره لیکل ونه د داوود علیه السلام په زمانه کې خودي واغسته داوود علیه السلام په زمانه کې واغسته بیا د داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام په زمانه کې دي سره وا بیا د داوود علیه السلام او سليمان علیه السلام د زمانه نه بعد بیا ورو خبر اورانېدا بیا دا یو د اسرائیل د ریاست په دوه حصو تقسیم شو یو ته به مشرقي ریاست وي یو ته به مغربي ریاست وي یو د يهودا په نوم باندې مشهور شو یو د اسرائیل ریاست په نوم باندې مشهور شو 500 سال پورې د ریاستونو وچلېدو یو ریاست ډیکلاین شو هغه لاړو وګرځېدو ابل د 800 سال پورې تقریبا هغه وچلېدو هغه بیا وګرځېدو بخت نصر پر هغه ارشي تتر بتر کړو د هغه بخت نصر د تبعین نیولې بیا د عیسی علیه السلام نه 70 سال بعد پورې دغه زمانه پورې کله راغلی او کله تلی د عیسی علیه السلام د اوچتېدو نه 70 سال بعد نیولې سن 70 عیسوینه نیولې تر د 1917 پورې سو کالونه شو 1900 کال شو تقریبا سکم 1900 کال شو نو چې كتب الله لكم وانه دا 1900 کال دي سکول دا 1900 کال دي کوم ځای ته كتب الله لكم الله تعالی ولا لیکل دا چې لیکل ولا ندی په 1900 کال کې چرته یو خبر خو ګرځي چې دا بیت المقدس نه غشته تاسو په خبره ورسېدی دا هغه وجه ده چې دا ولا لیکل دا خو به شرط الجهاد نو چې جهاد وکړو مؤمنانو نو وای غشته د داوود علیه السلام په زمانه کې د غیرت نه کار واغشته نو وای غشته یوسف علیه موسی علیه السلام په دور اخر کې او بیا د حضرت یوشع علیه السلام په قیادت کې د حضرت یوشع بن نون چې وکنه د موسی علیه السلام مرګره بیا د موسی علیه السلام نه بعد بیا پیغمبر شوی او بیا قیادت د پلاس کې نو بیا بیت المقدس دی اغسته نو چې بیا دی واغسته نو بیا دغه نه بعد څه زمانہ بیا داسې شوی بیا د داوود علیه السلام هغه دور چراغ بیا د دې سره نو
تاسو په خبره پوهیږئ یعنی د یوشع علیه السلام په زمانه کې چې واغستو نو بیا به الله تعالی ته علم چې سلور کاله سل کاله ور سره 50 کاله ور سره 200 کاله ور سره او چې داوود علیه السلام د وړوکوالي د جوانۍ غ زمانه راتله او د حضرت طالوت علیه طالوت او د حضرت شمویل علیه السلام غ زمانه راتله نو دا بیت المقدس بیا مالک او د دین اغستو نو دا اغستل او اغستل او دا کسر انکسار دا کله غلبا او کله مغلوبیت نو د دین دا معلومیږي چې كتب الله لكم معنا دا لا چې تنرشان ایمان تقاضی پورا کا میدان ته وځه نو د الله تعالی فیصله هم دغه چې ته بیالي ځکه ته مسلمان قومي پاتې شو دا چې ته مسلمانی پرې خو دا نو داغه نه بعد بیا ستا په دې کې سکار نشته د دې سره ملتا جلتا یو بل سوال کوي د عیسایان او دما په خیال د اوسه پر داغه جواب دما کې دې چې زدا شنه مې زما جواب پر ټولو نه خو ما ته د اوسه پر داسې جواب نه ملاو شوی چې پاغه باندې زما زړه دا وایي چې دا واقعي دا داسې جواب دی چې دا نه خسمت تری وری کړی داسې جواب چې په دې نه باندې ډول کې دا نه خړو سره پته ونه لګي داسې جواب د اوسه پر چا نه دی هغه دا چې دا کعبه په باره کې دوه سوالونه کوي خلک یو دا چې قرآن هم دغه آیت وایي چې جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الله تعالی دا کعبه بیت محترم ګرځولې ده خو للناس ویل ده که للمسلمین ویل للناس د خلکو لپاره یو دا سوال دویم سوال دا دی چې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی وی چې کعبه جوړ کړه نو ورته وی چې واذن فی الناس بالحج خلقو کې اعلان وکړي چې حج راځي نو ابراهیم علیه السلام اعلان وکړي یا ایها الناس که یا ایها المسلمون و یا ایها الناس اے خلقو الله تعالی پتا سمانه حج فرض کړی دی نو راځي حج کوي نو عیسایان دا اعتراض کوي چې ابراهیم علیه السلام خو چې ټولو خلقو ته وی چې حج راځي او ته پکې مونږ نه پرې نو تاسو به سوای بیا چې الله تعالی ویلي چې واذن فی الناس خلقو ته اعلان وکړه نو دا انسان دا يهوديان او عیسایان ناس دي کنه دي نو ته خو نه پرې وته ته بیت الله ته نه پرې او ابراهیم علیه السلام کعبه جوړ کړ نو هغه ټول بابا دی یو د شتا بابا خو نه دی خدا غم بابا دی نو چې بابا دا هغه دی خدا غم پکې حق دی نو چې هغه وایي چې اے خلکو حج راځي نو ته څنګه منې کې ته ولې منې نو د دې نه خلکو ډېر جوابونه کړي دي خو زما په نس دوه جوابونه یو جواب خو عمومي جواب دی هغه ته د ټولو نه مخکې زه کوم چې ذهن صفایي د ایمان هغه ابیاري درسته طریقې سره کیږي عقلي خبره برست کو اولنې جواب دا دی چې کوم خدای پاک دا ویلی چې واذن فی الناس نو هغه د نبی له صلوات والسلام باندې کې د اعتمادي چې په دې قران کې واذن فی الناس دی نو په دغه خدای دا اعتماد ولې نه کوي او په دې پیغمبر او په دې قران دا اعتماد ولې نه کوي چې پای کې دا ویل دي چې انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرکان نجس دي بیا دې ناراضي بیا دا ولې ورته نه وي چې لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن بعد العام مشرک به حج نه کوي مسلمان به حج کولی شي بیا دا ولې نه مانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دي چې اخرجوا اليهود من جزيره العرب جزيره العرب کې عیسایان خو نه عیسایان خو سره نو جزيره العرب کې صرف سو يهوديان عیسایان خو پکې نه دا شام علاقه چې کوم ده په جزيره العرب کې نه دی حساب شام فلسطین دا په جزيره العرب کې نه دی حساب یمن په جزيره العرب کې حساب دی خو یمن کې يهوديان او عیسایان پکې نه او د عیسایانو سبا د علاقې پکې وی داسي خو بهر حال جزيره العرب نه مراد زیات دا چې کوم نن سبا د سعودي او ته دی وای دا نومه ولا بدل کو دا ته مراد دا جزيره العرب نو دا عیسایان او يهوديان دا وی د جزيره العرب نو عیسایا يهوديان وباسه نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم متدام ویل دي چې دا بر اسلام په طریقه باندې حج کیږي د اسلام نه علاوه بل طریقه باندې به حج نه کیږي بس بے غبار جواب دار چې په الله باندې دا اعتماد کوي چې دغه د قران آیات دي نو دا هم د پیغمبر خبره ده خو زما یو بل دلیل دی چې خامخا سره دا څوک نه مني زه ته یو بل دلیل وایم او ځکه وایم چې دغه دلیل ما د بل د چا نه دی ورکړ دا بل چا ویلې نو واقعي ډېره غټه خبره و هغه څه ده هغه دا چې زه دا وایم چې دا بیت الله
دا چې ابراهیم علیه السلام آباد نو دا هغه وخت نه نیولې د ډیره وخته پورې خو د ابراهیم علیه السلام نه بعد ډیر خلک راغلي دي او هغه حجونه کړی دي او هغه د بیت الله ساتلم دی او دام دی خو هغه دورونه نه یاد هغه دورونه نه یاد دا هغه دور خبره کوم چې په کم دور کې په دې بیت الله کې خلکو بوتان کې خو چې دا 300 بوتان په کې خو نو دا هغه وخت خبره کوم يهوديان ته وایم چې ته وې چې زما د بابا قبله او ما وته وس پرېدا نو چې په دې بیت الله کې دا 300 بوتان خلکو یې خو دي او نبی له صلوات والسلام لا پیدا نو په هغه وخت ته کوم ځای د تی په وکیو د بیت ته دا یاد نو چې دا زما د بابا کعبه او په دې کې بیت الله کې بوتان پراته دي نو دا سونه کاله چې تیرې دو عیسایانو ته وایم چې پتا چې دا سونه کاله تیرې دو او بیا دا درته وایم چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې او د کعبه د پاکولو لپاره تحریک شروع کړو او دا غو د مکې والو په منځ کې دا جنگ او دا مرګ مار کېدو دا جنگونه کېدو په هغه وخت ته په کوم ځای کې ودوي تا د نبی له صلوات والسلام پر ټول کې سجټه چولې چې نبی له صلوات والسلام لا پیدا نو او دا بیت الله د مشرکانو په لاس کې چلته پکې بوتان راوړو نو ته په دنیا کې موجود وي که موجود نه وي عیسایان موجود که موجود نه وو يهوديان موجود که موجود نه وو نو ته په وخت دا دعوه ولې نه کوله چې اوس دا دعوه کوي پکار دعوه چې موسی نبی له صلوات والسلام لا نو پیغمبر شوه نه په وخت ته د کعبه خیال ساتلې وي چې لکه دا خو زما د بابا کعبه ده او په دې کې ته د بوتان د کم نه راوړې په دې کې دا بربند توافونه د کم نه کې بابا خو په کې دا کار نه منو نو کته په وخت یو حرکت کړو نو ما به چې لکه واقعي تم د کعبه رښتیا متولی او ته په کوم حق لري بیا سونه کاله پر عیسایانو تیر شو سونه کاله په يهوديانو پارچا تیر شو نو په دې موده کې هیڅ هغه کو نه کو بیا د نبی له صلوات والسلام او د کعبه د متولیانو مشرکین په منځ کې بیا جنگ جوړ شو او دا جنگ شونه موده چلیدو دیار لسکاله په مکه معظمه کې چلیدو اته کاله بیا چلیدو نو دا شل یوش کاله چې د نبی له صلوات والسلام او د مکه د مشرکانو په منځ کې د بیت الله د تحفظ د لپاره کوم جنگ چلیدو او د بیت الله د صفای کوم جنگ چلیدو نو په دغه وخت ته یو ځل یاد او تاسو ته کې چندل را لګل چې د نبی له صلوات والسلام یاره دا سړی بدن را لګل نو چې بل چندل را لګلی وي چې لکه تاسو دې تحریک کې او دا زمونږ شریک خبره ده خو دا زمونږ د پیسې په کوم قبول کې نو نه دی بیان ور کړی نه دی چې تاسو دا تایید کړی نه دې سړی را لګلې دي نه دې د په حق خبره کړې ده نه دې باندې سمال نه دې په دې کې سپاره وخت په د پروت وي د سره خبر نه وي په نشه کې وي اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کعبه آزاد کړه مسلمانانو آباد کړه مسلمانانو دغه د پاره یو نظام جوړ کړ اوس ورته ستا په خپل کې وبرازي او چې رزق عمره لازم او د حج لازم نو وسم خیر دی راځه خو چې راځي نو ویزه بالي کنه بالي اجازه بالي کنه نو اجازه څه ده اجازه ده لا اله الا الله محمد رسول الله بس کلمه وای اراده چا منی کړ هندو ته اجازه ده فناشه وسم ټول خلکو ته اجازه ده ټول خلکو ته یا لکه مسلمانانو ته جمعه راتلو ته اجازه ده که ځین مسلمانانو ته اجازه شته او ځین ته نشته ټول مسلمانانو ته اجازه ده کنه خو چې په خپل پورې د ډیران هغه تمام غندګین خلی او بیا په کوڅه کې روان نه ته به راشه جمعه ته راځه ته ورخصه خو دې هر کومه پیسې پاکه بیا راځه ته خوش خای نو مسلمان دی خو چې ګنده دی نو نشي راتلی نو پته ولګېده چې بھائی مونږ ګنده و خلکو له اجازت نه ورکوو صفایي وکړه بیا راځه او صفایي څه ته وایي ایمان راوړه او صفایي په دا ایمان صفایي ده ایمان به هم راوړه او ظاهري صفایي ظاهري صفایي چې د مسلمان کاکا نه کړي دی هم جومات ته څوک نه پرېږدي هېڅ څوک هم نه پرېږدي ته اوس ښایي جومات څخه کې نو دغه شانې خبره ده نو که په دې کې اوس څه خبره وي ته خپله خبره اوس کوه اول به نه دا تپوس کوم چې هغه زمانه کې چېرته وي وده وي اتی په وخت کې نو مخکې به ما ته دا ثابته چې هغه وخت کې ویلي وو که دې نه ویلي هغه وخت کې د کعبې ته خپله کعبه ویلې وه نو اوس چې ما پاکه کړه او دنیا او پته خلکو ته اوس ورته وایي چې نه ما ورته پرېږده تا نه پرېږدم او چې پرېږدم دې ورته نو کلمه به وایي نو هله به راځي نه اوس سیده صفا خبره ده بلې کې اوس پټه پناه نشته كتب الله لكم بلا مسألة دلته چې كتب الله لكم کې دا د کوم ځای پورې راغلی چې الی یوم القیامت په دې كتب الله لكم کې الی یوم القیامت راغلی دی چې تاسو له الله تعالی مقرر کړو د قیامت پورې کله به چا سره او کله به چا سره او اوسه پورې دا بیا تاسو سره دا ان شاء الله لګي ورته پس به ګوري بیا به موږ سره ها دا خو ینالون منا وننال منهم
دا دنیا چې کومه ده دا جنگ هغه ابو سفیان په وخت کې لا مسلمان شوی نو بیا وروسته مسلمان شو نو رضی الله عنه خو به سره وایو نو هغه هرقل ته وی تاسو د مسلمانانو په منځ کې جنگونه یې کنه وي او جنگونه یې نه تاسو ګټای کدي ګټي وینالون منا وننال منهم خو کله مونږ ګټو کله هغه ګټي نو بدا خدام کله مونږ ګټو کله هغه ګټي نن به دا ستا نمبر دې شپه یا کار دې په نمبر تیر کو اوس په ان شاء الله بیا د مو نمبر روان نو كتب الله لكم کې خدای دا نه دی د قیامت پورې تعالی لیکلی ولا ترتدوا على ادباركم قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين ندوی موسی علیہ السلام هغه خلق ډیر جزور ور دي دا د يهوديانو د مزاج متعلق به بیا سباله په دې کې خبرې کوي دا دي چې وی چې څوک ور دي نیتر نمو نزو دا د کم ذهنیت عکاسي کوي او دا ذهنیت بیا په کوم ځایونو کې کار کړی دی او کم ګلونه جوړولې دي په دې به ان شاء الله سبا خبر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء بیمارانو د پاره دعا وکړئ موږ دلته یو جوان دی واجد هغه اپریشن دی هغه د پاره دعا وکړئ چې الله تعالی هغه کامیاب کړي اپریشن صحت ول الله ورکړي دلته پرې درس کې زموږ ډېر ملګری کینی او هغه بیماران دي هغه د پاره دعا وکړئ چې الله تعالی شفا نصیب کړي زنانا نارینه په کورونو کې بهر مشران کشران وی واړو حاضر او غائب ټول د پاره دعا وکړئ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما زمونږ د مولانا امین الله صاحب رشتہدارانو کې یو زنانه وفات شوې ده د هغې دپاره دعا وکړي او دې تیمرګره کې زمونږ یو شاګرد سعودي کې وفات شوی دی او نن غالبا څلور بجې جنازه وه هغه دپاره هم دعا وکړي الله تعالی یې مغفرت نصیب کړي اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم واغفر لنا ولهم فإنك غفور رحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الله تعالى دا یو اعلان ټول ملګري واورئ سبا به شیخ صاحب د خیر سره د جمعې خطبه دلته پړاوي چې موږ په خپله